الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها. جزاک اللہ. چونکہ بمیش کے مسئلہ میراث را اس میراث مسئلہ تاسو ته تفصیلی ذکر کړي الله تعالی پیګه به کنه دا پکې بیا احکام به بیا رسو بیا نور به بیا شروع کی دا د میراث مسئلہ دے کے دا ہم پورا حصے بابا دے کے تقسیمائی تقریباً دے کے 12 صورتونه راغلي دي اوس نو هغه اوس تاسو شماره یو ښه چې بیا د باندې ګډوډیږي نه ځکه چې احکام دي دا میراث دا مسلې دا ګرانې لګي ګوره اوس حصص دا ټول حصے اوس تقسیمېږي الله تعالی وایي یوصیکم الله فی اولادکم وصیت کے اللہ تعالیٰ تاستا یوصیکم اللہ یامرکم اللہ وصیت کے امر کی تاستا اللہ تعالیٰ فی اولادکم پشاند اولاد تاسو کی چې اولاد تاسو نه پاتې شي کنه نو پدې کې په میراث پاتې شي یا دغه شي خو په میراث شي تقسیمیږي کته ژوندې خو چې میراث تقسیمې نه هم به دغه شان کوي للذکر مثل حظ الانثیین للذکر منهم نرد د اولادنا منهم بوتا مثل حظ الانثیین په مثل د نصیبه او د حصے د دو جنکو دی دو جنکای چې څومره حصہ وي نو هغه یو الک اخلي پیګه لکه اوس یو الک ته دو خويندې دي یو صورت داشه پیګه وکړه او مال به دو ځای شي تقسیم بشي دو ځای دو حصے بشي یو حصہ بالک والے دا بل حصہ بیا په من بیا د کینو یو خور به بل دا خاصانه اوس که په دغه طریقې سره دا یو صورت شته سویم شو یو صورت پیګه وکړه فاین کون دا دویم صورت ته شماره صورتونه فاین کن نساء کدا دا جنکای فوق سنتین پاس دی دونوی نو فلاهن یعنی پاس چې دونه شوي نو بیا درې سلور شوي ارسو مچی بیا نو فلاهن دی جنکو دې پارا سلوسا ما ترک 200 ما ترک تھی پیګه کا 200 ہاں مال بس شي سوځي شي درې نو 200 سبا جنکای والی هغه کو دوی ک دریوی ک سلوړ ک لسوي پیګه وکنه خو 200 سبا جنکای والی مال لکه پنځل حصے شو نو لس حصے به جنکای والی او دا یو حصے جنو دا پاتې شو الګ پیګه وکنه هغه ته پاتې شي پدې کې بده په نیمه کې گزار نه کوي اته کې خويندې زیات شو کنه خوانه شي په مطلب نو دی وایي دا دوی سبا کې کمر اله اوس په دې طریقې سره او دا څو صورت شو دعا دریم صورت دا دی وین كانت واحده کدا مولوده یو خورې و بس یو لوري و رونا یا هغه نو فلها نصف دې خور دې بارا مولودی دې بارا نیمه حصہ ده لور نیمه حصہ ده او باقی دا نور بیا ورو سوزمان تقسیم پیګه نیم مال بداوالی اول ابويه لكل واحد منهم السدس او د مور افراد بر مور پر خوشته ده خو خويندې نو رونی نشته کنه ولی ابويه ادمور افراد بارا لكل واحد منهم هر یو د بار شپږم حصہ ده مما ترکا هغه چې دو کمال پر خود ان کان له ولد دا سلورم صورت ښه پیګه وکنه ولی ابويه لكل واحد منهم السدس دا سم صورت شو دا سلورم ده
او مور پلار لپاره شپږم ورسیا او کچته اولاد وو ان کان له ولد او دا پنځم صورت دا وس فإن لم يكن له ولد کده لپاره اولاد نو وورثه ابواه او میراثنا مور پلار وروړو لکه دا میت چې دی جمر کېدو نو د اولاد نو نه جنه نه لک ولد نو ولد نو وورثه ابواه نو فلامه الثلث بیا مولا درې سره دغه جلد کې اولاد نشته کنه کا اولاد بیا سوی مو شپږم کنه بیا شپږم وګا او چې چون کې اولاد نشته نو د بدرې مې شو ثلث د مال څخه د عبارت دا پینځم صورت شو دا شپږم دی فإن كان له إخوة اوس کې دا د لپاره رونه خويندې ګډوډ وي اخو ویل شي ګډوډ نو بیا فری امي سودو سمور د بارش پګم ایسا ٹھیک ہے کنه ولې دغه رونه خويندې دي مم با دا ټول صورت دی ده پوره دا شپږ صورت شو پیګه به کنه دا من بعد وصیت یوسی بها او دین په دو شرط سره ودا تقسیمیږي اعلی روس د وصیت نه کله وصیت کړی په چاته نو هغه وصیت په انسان نه اوچت شي د دې مال نه بعد تقسیم بل نه وي شي هغه اوچت شي او دین یا په باندې قرض وي نو هغه به مخکې ادا شي سر نه او روس هغه نه بیا دا تقسیم په داش پک صورتونو بیا روس جوړیږي په کې په پون شي من بعد وصیت روس د وصیت نه چې وصیت د کړه دی نو هغه وصیت په دینو مخکې کټ شي یوسی بیا چې د باغ سره وصیت کې او دین یا قرض په باندې وي نا قرض او وصیت دا به تقسیم نه مخکې ورکړي شي بیا روسو بیا تقسیم کی دا ټول صورتونو کې ها آباؤکم و ابناؤکم الله تعالی دا کلام الهی دی وای چې تاسو پلاران تاسو زامن تاسو دا پته نه لګي تاسو کم قریب دي او دا دی خو دې کې بتاسو لحاظ نه کوي چې دا مې پلار دې مې زیاتې څور کړه دا مې مور دې کما یا دا زوی دې مشر دې زیاته دې بل کما نه دا پکې نشته دې کې پته نه لګي اوس آباؤکم پلاران تاسو و ابناؤکم زامن تاسو لا تدرونا تاسو ته علم نشته تاسو نه پیږئ چې ايهم اقرب لكم نفعا کوم یو تاسو ته ډېر نږدې نفع رسونکی دی تاسو څه پته لګي چې خپل ته ډېر نفع رسي ګرځوي ته ډېر نفع پونه شي مطلب باندې او دی الله په فیصله باندې دی الله په حصو تقسیم باندې اکتفا کوي پیږي بګن دې کې به کمی زیاتې نه کوي فریضه من الله دا حصے مقرر دي دا الله دی طرف نه نو د دې په مکمل خیال ساتي فریضه من الله او ان الله كان عليما حكيما ولا الله تعالی علیم دی بخلقه په خپل مخلوق باندې عالم دی او حکیما فيما دبره له دا کم تدبیر چې الله کړی دی دا تقسیم دا حصص مقرر کړی دا حکمت نه خالی نه دی فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمت نو دا مېش کې دا والا الله تعالی تنبیه ورکړه پیګه وکنه چې دا مو چې دا ته نږدې دا ته لری دي او دا داسې دا داسې دي پیګه وکنه دا پکې باندې لګي چې کوم الله حصے مقرر کړی هغه به دا اوس ولکم نسو شپږ خو مخکې شو کنه ها دا ووم صورت ته چې اوسره هغه بیبي دا اوس د نسب نه خلاله سحریت تلاړه چې بیبي دا او هغه مړ شو لا دا غي نه مال پاتې شنو هغه به څنګه ته د خاونو په کې سومې شي د بچو به سومري شي اوس دا تقسیم کیږي تاسو دا حصہ زوجین شیخ سی وی
دا دینن پورا ولکم او ستاسو دپاره نصف ما ترک ازواجکم اے خاوندانو ستاسو دپاره نیمه ما هغه مال دی ترکه چې ترکه ازواجکم چې پرېښودو بیبیانو ستاسو بیبیانې مړې شوې او هغو نه مال پاتې شو نو ستاسو د بیبي په مال کې ستاسو هم حصه ده نصف نیمه خو الا ان لم یکن لهن ولد که چېرته دې ښځې دپاره اولاد نه و منکم او من غیرکم یاد ساته دا اوس ولیکئ یعنی ستاسو نه اولاد نه و تا ورسره صحبت کړ ستا بچي نه یا دا تا کونډه اخیستې او مخکې ځان سره یې څه وایي ورته تاسو پرکټې هغه راویشي که دا نو دا دواړه ځکه چې دا مال خو د ښځې دی که نه نو دې کې خو د هغه پرکټي خو دی خو د ده زوی و که نه د دې ښځې نو د دې وجې نه چې ان لم یکن که چېرته نه و لهن د ښځو دپاره ولد منکم او من غیرکم فإن کان لهن ولد که نه نو بیا خو به اے خاوندانو ستاسو د دې ښځې په مال کې څومره ده نصف دی فإن کان لهن ولد که اردو دپاره ولد دې ښځو دپاره ولد و یا د تا نه یا د بل نه پرکټې و نو دا بیا څوم صورت دی اتم نو فلکم الربع مما ترکنا ستاسو دپاره څلورم حصه ده اے خاوندانو مما دا هغه معنا ترکنا چې دې ښځو پرېښوده من بعد وصیتین یوسن دې کې هم دا قید به لګئ د وصیت نه وروستو یوسین بها چې دې ښځو وصیت کړي او دین یا د قرض نه وروستو چې په دې څه قرض نه وي دا به حصه نه لري شي باقي چې کوم د وصیت او د قرض نه پاتې شو نو په هغې کې ستا نیمه حصه ده که چې د بچي نه و او ستا پکې څلورم حصه که بچي وو واضح که ولهن ربع مما ترکتم دا اوس دا سویم نهم صورت ده که نه نهم صورت ده اوس دا سړی مړ شو مخکې یو ښځه مړه شوه اوس خاوند یې مړ شو نو د دې ښځې پکې څومره حصه ده خاوند یې مړ شو پوهېږې به که ولهن او د زوجاتو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما ترکتم هغه چې تاسو پرېښودلو یا خاوندانو تاسو ترې لاړئ خو الا ان لم یکن لکم ولد که ستا دپاره ای خاونده ستا دپاره اولاد نه و پوهېږې به که نه یا د دې نه یا د بلې نه پوهېږې به که نه او اولاد دی نه و بلکل فإن کان لکم ولد او که ستاسو دپاره اولاد و منهن د دې ښځو نه آیا د غیر د دې نه بلې نه و نو فلهن ثمن ستاسو دپاره بیا اتمه حصه ده دې ښځو ته وي مما ترکتم هغه چې پرېښودې د خاوندانو دې خاوندان چې کوم مال پرېښودو هغې کې بیا ستاسو دپاره اتمه حصه ده او که بچي وو نو بیا څلورمه حصه ده پوهېږې که نه پوهېږې دې کې هم من بعد وصیت توصون بها او دین دې کې هم دغه مسله ده پوهېږې به که نه اچھا جی دا اوس بل 11 او 12 حکم دی چا ښځه کلاله وي یا سړی کلاله نه میراث ورته موږ وایو کلاله دغه ته ویلی شي میراث لا والد له ولا ولده نه پلار وي نه اولاد وي نو دا کلاله شي میراث شي پلار زامن بالکل نشته نشته لپنګ دی پوهېږې او یا ښځه داسې وي نو دا 11 12 حکم شو ده اخري پوهېږې به که نه
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اکوی سړی یورث کلالة چې د یعنی میراث د په کلالو کې یعنی مطلب دا چې د نو ولد نه ولا والد وي انا ولد او امرأتون یا خذ کلالوی وله اخو علی سړي لپاره د کلاله د ورور وي او اخت یا خور وي نو فلکل واحد منهم السدس هر یو د پاره بیا شپږم حصے پیګه به کنه چې اخور یا رور فإن كانوا اکثر من ذلك کدو زیات دي دینا یو خور یا یو رور نه وي بلکې زیات دي اخوي اخوات وي فهم شرکاء فی الثلث دو ټول شریک دي په درې مې سکی اچھا خو بشپکه مې حسابي او چې ډیرو نو بیا به ولا درې سی ور کړی شي ثلث استعمال درې مې استعمال دیکھو من بعد وصیت یوصى بها او دین خو غیر مضارن تاسو په پدې کې غیر ضرر رسول کیوي دی ورثو ته ضرر نه رسول چې تاسو په حصو کې څه فرق پیدا کړي وصیتا من الله دا وصیت حکم دې طرف د الله تعالی نه او والله علیم الله غره په دې په هر څه باندې حلیم دې تاسو ته له صبر کې به تاخير العذاب که چا زیاته وکړو بیا الله تعالی ول عذاب ورکړي پیګه بګنه دا دول سورتونه یاد کړ کنه دې ته نه خولګه دول سورتونه ما جوړوي خی تلک حدود الله دا د الله تعالی حدود دي دا د الله تعالی پولی دي ومن یطع الله ورسوله چاچی طاعت د الله د الله رسول کو په دې میراث کې نو يدخلوا الله په داخلي جنتون ته جبري کې باندې دونه غنه ولي خالدین فيها ذلك الفوز العظیم د دې اوچت فوز کامیابی نشته دا کامیابی بیا ده ومن یعص الله ورسوله چاچی نه فرمانی د الله رسول نو کړلا پدې کې ويتعدى حدوده عادت تجاوز قوت حدود الله تعالی نو يدخله نارا الله په اخر وتا خالدین فيها دی به همیشه پدې کې ولو عذاب مهین عادت پاره با فيها پدې ور کې عذاب مهین وي فيها عذاب مهین ذو اهانت پیګه واللاتی یاتین الفاحشه دا حکم وسره بیا حکم ده دا مې کې میراث مسله دا بیان شو ښا دا اتم حکم دی نه اتم اتم دی تعذیب دي زانیه چې کوم خودو کې زناکار او خيږي نو هغه له ادب ورکړي دا چې کله حکم لا نو راغلی داغه جاهلیت وخت چې کله د میراث او حکم حق د زنانه او د حد نو راغلی تعذير نو داغه بل حکم دا داغه حکم دی نو دو بداو یو کمر کې باندې کړه چې څو پور ولا مرګ نه راغلی چې بارو نه وځي دا زانیه پیګه وکنه او چې کله حکم راغی تعذير نو بیا د زنانه زناکار حکم نبی علیہ السلام چې بس خذوا عني جعل الله لهن سبيلا ونی چې الله تعالی دې په لار دو وکړه اصل حدیث دی کنه مسلم شریف حدیث دی نو دغه چې هغه اجازه بکراو رجم نه کو سیوا نه بیا جلدی پیګه دا حکم ده نو دا اوس حکم هشتم درباره تعذیب زانیه دا رحیمه نه پوي تواب الرحیمه دغه پوي واللاتی اغه خزه یاتین الفاحشه چراتلو کی زنا تا من نسائکم د بیبیان استاسونه یو بیبی زنا وکړه نعوذ بالله
فاستشهدوا علیهن اربعة منکم نو تاسو گواهان قائم کې په دې خزو باندې سلور گواهان من رجالکم المسلمین سړي مسلمانان عامو گواهی چې دو کسان او په دې تعزیرات کې چې نو دا سلور دي ځکه چې دې کې ډېر احتیاط دی کنه چې ته دروغ نه وي نو دې کې سلور گواهان هغه قبليږي فاستشهدوا تاسو گواهان قائم کې علیهن بدو باندې اربعة منکم سلور کسان ته من رجال المسلمین فإن شهدوا علیهن بها کدو گواهی کړه په دې خود باندې بها په زنا سره نو دا اوس چې لا حکم نو نازل شي هغه نه مخکې مسله ده نو الله تعالی وی چې فامسکوهن بند کړي دې خود له دې زنا کول فی البیوت بکورونو کې یعنی ومنعوهن من مخالطه الناس د خلقو د خلطوال دو سره مکوئ دا بزان په کمر کې پرتی حتی یتوفاهن الموت تدې په چې دې زانیو ته مرګ شي او یجعل الله له سبیلا یا الله تعالی دې لپاره لار وګرځي دو وکولو پیګه کنه چې تعذير راشي او نو دې وجه والذان یاتیانها منکم فآذوهما دا بل حکم دی پیګه وګړه دا شیخ صاحب دا خو دې خطنا حکم جوړ دا په دغه کې راوي سي کم دو کسان یاتیانها چې ادل کې په فاحشه سره حاجمه فاحشه تراځي چې دور ادل کې د دو عمل ہوتا منکم د تاسو نه دو عمل سي چې هغه زنا ده او لواته تو یا لواته ته پیګم کنه اتیار رجال ته اتیار لواته تو نو فآذوهما د دوار ته تاسو سره ایذا ورسوي ضرر ورسوي مطلب دا چې هغه حاکم په دا دی پیګم کنه دا یې د حکم دی او اوس خو کوم دی د زنا لپاره حکم راغی لوتی لپاره هم کوم دی حکم هغه مفوض دی حاکم ته وخت حاکم ته خو هم یا سو کوئی چې کمر نه بای راغورځي خطه زارو چې یا بنگلې نه باندې نه بای راغورځي مختلفه طریقې سره خو فآذوهما هغه ته ضرر وچوي فإن تابا کې دې کدی دوړ توبه وکړه دینا زانی او لوتی دو توبه وکړه واصلح العمل او صالح کا خپل عمل نفعارضوا عنهما بیا اعراض کې ددونا فلا توذوهما دو به ضرر مرسو پیګه به کنه دا مخنی حکم ان الله کان توابا الله تعالی قبل ان کی توبه دی او رحیما به الله په دوه رحم دا حکم نه هم بیان د شرایط د قبول د توبه او صلی الله بیان دا نه هم حکم د شیخ سی وی بیان شرایط قبول توبه دا د علیمونه بوري عذابنا علیم انما التوبه یقینا قبول د توبه چې ده علی الله تعالی باندې للذین داخل خو د بار یعملون سوء چې دو عمل د بدیو کی بجهالتن پناپوی سره یعنی چې دو یعنی ناپوی او پناپوی سره دو دا عملو کی ثم يتوبون من قریب ابیادو توبه واسی من قریب زمن قریب په زمانہ نږدې کې زمن قریب یعنی قبر ان یغرغروا مخکې د ځنکدن نه غرغرینا په جون کې توبه واسی دي فاولئک داخله چې یتوب الله علیهم رجوع کې الله تعالی قبول توبه کې الله تعالی په دوبان يقبل توبتهم یتوب الله علیهم یقبل توبتهم وکان الله علیما او دی الله تعالی
علیما بخلقه حکیما فی صنعه بهم پیګه دا ټول الله تعالی نظام دی په دې طریقې چلی او دا توبه نه چې په خله توبه بیا ورپسې لویه بلا پیګه نه وليست التوبه نه توبه للذین خلق بار یعملون سیئات چې دو عمل ګناونه کوي سیئات ذنوب کوي حتی اذا حضر احدهم الموت چې حاضر شي او د دون مرګ یعنی نزاع او سکرات الموت تورسیږي نو قال دی وی چې انی توبت الان زه اوس توبه واسم دا توبه نه قبلي پیګه کنه فلا ينفع ذلك ولا يقبل منه دا نه قبليږي نه توبه قبليږي بیا وہ حالت غرغره کې هونه قبليږي او دا رنګ نه قبليږي توبه للذین لا خلقوا يموتون جاغو مرشي وهم كفار وهم کافر لا شي دنیا نه نو بیا کوم دې توبه قبليږي په آخرت کې آخرت کې چې توبه نه قبليږي اولئک داخل چې اعتدنا لهم عذابا الیما مونږ ته کړو بار عذاب درناک یا ایها الذین آمنوا دا حکم دهم ممانعت ظلم بر نسوان دا ټول رعایت دي کنه ظلم په بیبيانو باندې خزو باندې ظلم کو دا باندې کوي لسم حکم ممانعت ظلم بر نسوان په خزو باندې دا کثیر خیرن کثیره پوری یا ایها الذین آمنوا اے مومنان لا يحل لكم حلال نہیں تاسو لپاره ان ترثوا النساء کرها چې تاسو میراث سره اوسئ بیبیانو لپاره په زبردستۍ سره کرها معنا زبردستۍ سره تاسو نو ورکوم بل چاله ولې ځکه ته ماته په میراث کې پاتې شي زور پې کوي زبردستی پې کوي دا باندې کوي او نه به تېره مهر اخلي دا مهر هم د دې حق دی ولا تعدلوهن اممن کوي د بیبيان لا تذهبوا ببعض ما اتيتموهن چې تاسو ته واخلئ په بعض هغه څه اتيتموهن من المهر چې تاسو ورکړي دوی ته د مهر نه هغه مهر ته واخلئ دا ته ماته په میراث کې پاتې شي نو دا یو ځکه قبل چاله ورکی او هغه ولا مهر ورکی دا دې ته اخلي دا ناجایز دی په یو صورت کې دا غستی شي الا ان یاتینا بفاحشه مبینه چې دا خضر راتلل کی پاغه بحای سرګند سره فاحشه نه بحای زنا مبین سره صریح سرګند چار چاولي د چار دي زنا غلط کار وکړ نو بیا چې کوم دین هغه مہر مغستی شي وعاشروهن بالمعروف اجون گزاران کوي دوسرا دې زنانو سره بالمعروف په خطر کې سره فاین کرهتموهن او که تاسو بدګړې په دې زنانو کې یو عمل نو فصبروا دا به فاین دې لپاره دا جزاء مقرره فاین کرهتموهن نو فصبروا صبر کوي لکه سره چې اوس نوې وادو کې نوې خزر راولي دا هغه اخلاق دا هغه کردار هغه خوار یو بنه بدل دي کنه نو که تاسو کې دې کې بعض اخلاق داسې وي چې هغه تاسو بد ګڼئ نو فصبروا هغه لږ شانتي صبر کوئ ځکه فعسى ان تكرهوا شيئا ذکر دې وتاسو یو شی بد ګڼئ ويجعل الله فی خیرا کثیرا الله په دې کې خیر کثیر ساتي لپاره وګرځي لکه تعالی دغه راځو شي دینه بچي پیدا شي نه هلس ما شو کی او هغه بچي به تاسو محبوب دي نو بیا رابطه خو رابطه راغی واسطه مې اسکرار لکه نو دې سره محبت بیا پیدا کیږي نو لږ صبر کوئ نو بیا وا یعنی ستا برابر دوسر پیدا شي د خځې سره نو د دې وجنا صبر وکړه اچھا جی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ دا مخکنی کلام تتمه ده ځان له حکم نه دی اوس یو سره چې هغه اراده وکړي د بدلولو د ښځې په ځای د بلې باندې یاره دا ښځه دا زړه دا پرېږدم د دې په ځای بله کومه داسې کوي دا کې سرمایه‌دار داسې او یا د دغه کې سعودي کې سعودیانو سره پیسې ورډېر نو او بل شان چل کو پیګې وکړه یو پیدا کړو هغه پرې خدا نو بلا کوله
هغه نه بیا سوال سن هغه بیا سوال زې په ځای بناسته په حرمینو کې داسې ځای په ځای نو بیا حکومت به دغه مقرر کړ سختی پیرا وستا چې د دې مہر تاسو ما وکړ نو هغه مہر ورته پوره واپس ورکوي چې دا تاسو پرېږي دی نو هغه سره په فرض کو مکان به ورپسې لیکلو موټر به لیکلو ها دا چې دغه نو بس ټول ورپسې کې بیا گزاران خو نو دا څه بکای بیا اوس کې چې سره دا مشي کوي وین ارادتم کتا سره اراده وکي استبدال زوج په بدلولو د بیبي باندې مکان زوج په ځای د بلې باندې چې اخذها به بدلها بیان طلقتموها دې له طلاق ورکم ابل دا عبدالعزیز چې دا خټه ځامن راوسم نه اخلاصي پیګر کا د بدا کسان چل کو پیګر او بچي وې درېرال او خو دې پر خو دې بیا نور وې نو د دې وجنا وین ارادتم استبدال زوج مکان زوج واتيتم احداهن قنطارا وقد اتيتم قد مقدر وقد اتيتم تاسو ورکړی وی احداهن یو د زوجاتنا قنطارا مال کثیرا قنطار مالا کثیرا صداقا په مہر کې تاسو هغه ډیر مال ورکړی وی نو فلا تاخذوا منه شيئا نه بخره کوي د شي دا مہر چې دا دې سره پات شي دا اوس دا قانون دی نو دا یو جنا اوس دولو گزار کوي فلا تاخذوا نه بخره تاسو منه شيئا دغه مال نه شي ټول بټول با مہر با قنطار هغه مال کثیرا هغه مہر هغه وخت ته پرېږي دي اتاخذونه الله دا کلام الهی دی اتاخذونه تاسو به اخلي د دینه بهتان په ظلم سره پناه حق طریقې سره په ظلم سره و اسم مبین په ګناه سرګند سره تاسو به دینه ساخلای ها دغه مہر باخره دا تاسو خکوي مطلب دا چې دا خو تاسو دا یو قسم الله توبېخ ورکړي دا نو د مطلب دا چې دا مکوي دا کار دا حمزه استفهامي انکاری توبېخي وکيف تاخذونه ادا تاسو څنګه اخلي زوجاتنا دا مہر بأي وجه كيف تاخذون بأي وجه تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض اور رسیدل دي افضى معنا وصله بعضكم بعض تاسو نه الى بعض تاسو بعض تر رسیدل بالجماع یو بسم صحبت کړی دي او دا مہر ماغسته دي مہر مقرر کړی دي نو دا ربط بس کې چې تاسو زیاته کې دي سره پیګه به کنه وقد افضى او اغسره ارسدل بعضكم بعض تاسو الى بعض د جما سره په مہر سره واخذنا منكم ميثاقا غليظا ابل طرف ته الله تعالی غسره تاسو نه ميثاقا غليظا په خد خاون په بارا کې وعده عهد ميثاق عهد ویل غليظا شديدا الله تعالی کوم ځای کې غسره وعده شديده ده خد خاون نه ها تاسو معلومه کم ځای کې اوس ها دا مخکې شي کنه فامسكوهن بمعروف او سرحوهن باحسان دا وعده دغه یعنی میثاقا غلیظ دغه شدید وعده چې الله امر کړی دی من امساکهن بمعروف او یا وتسريحهن باحسان چې دا به تاسو نشئ ښځه کوئ به په ښه طریقې سره آیا به پرېږدئ په ښه احسان سره یعنې تاسو به دو په عذابوئ نه چې کله طلاقوئ کله چې عیدن نږدې کېږي بیا طلاق دا مخکې تېر شوي که پوهېږئ که نه پوهېږئ دغه دا وعده دغه ده ښه میثاق غلیظه دغه دی نو تاسو به دغه وعدې ته نه ګورئ تاسو به دې ته نه ګورئ قد افضى بعضكم الى بعض دا ټول دې خبر ته وګورئ دا خو زیاتې کوي تاسو چې داسې پرېږدئ دا دوله خپل مهرونه هر څه به ورکوئ حق به ورکوئ دا حکم یو لسم ولا تنکحوا
یولسم حکم یازدہم تفصیل محرمات اس اللہ تعالیٰ پدے کے تفصیل محرمات کی چې دا پتا سبحانه شولې حرام شولې او دا حلال دي پیګر دا هغه نه علاوه نور بیا سړي حلال دي نو دا الله تعالی دغه بیان دا تقریبا سما کیندي 15 محرمات ذکر شوی دي پدې کې اوس 15 پیګر اوس محرمات ذکر کړي دا د رحیمانه پور رحیمہ پیگے بگن آغا محسنات سپاری بولکن غفور الرحیم پیگے بگن اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ او تاسو نکاح مکوئے ما نکح آباؤکم دا ما پا مانا دا من سر دے نو اولانے دا دے پینزل سو قسمنا چی نکاح مکوئے ما نکح آباؤکم من نکح آباؤکم چی نکاح کرے استاس پراران علیہ السلام وَلَا تَنْكِحُوا مَنْ نَكَحَ آباؤکم پیگے بگان من النساء دی بیبیاننا مور سر با نکاح نکے پیگے بگان الا ما قد سلف لیکن چی مخی کم تیر شوی دی من فعل کم دا فعل سر نو فإنہو معفوان عنہ دا تاستو عفو شوا اور آتون کی چکم دے باقی روزگار شو انہو کان فاحشتا دا نکاح دا دی میندو سر دا فاحشہ دا قبیح کار دی ومقتا او دا سبب دا حلاکت تی مقتا من اللہ پیگے گناہ دا اشد گناہ دا سخت گناہ چی مور سر تسکے نکاح کرے پیگے گناہ وساء سبیلا ادا دیر بدلا طریقہ دا سبیلا طریقا ذالکا چی دی مور سر نکاح کور لا ناجائز دی پیگے گناہ خراب وقت طریقہ یو دا دویم